بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د طریقة العصریه څلورم سبق دی. الدرس الاول شروع دی. د الدرس الاول تمرین یعنی مشق شروع دی. په دې کې موږ له یو خبره ذکر کړې ده را سره، وایي د عربی قواعد ګرامر ته وایي. د عربی د قواعدو یعنی ګرامر یو څو اصطلاحات، یو ضروري یو څو خبرې دي. اول نمبر راته وایي د اسم اشارې تعریف وکړئ. اسم اشاره څه ته وایي؟ نو موږ چې هغه کم لفظ استعمالو کنه هذا، موږ وایو دا، نو دې ته د دا لفظ چې دی دته اسم اشاره وایي. یعنی دا داسې اسم دی چې دا داسې یو لفظ دی چې په دې موږ یو څیز ته اشاره کوو. ٹھیک شو؟ داسې لفظ ته اسم اشاره وایي چې په کم لفظ باندې یو څیز ته اشاره وشي. ٹھیک شو؟ لکه هذا دا هذا چې دی دا دې ته اسم اشاره وایي. او کتاب، ٹھیک شو، مونږ کتاب ته اشاره کوو په دې هذا لفظ باندې، نو مونږ په دې هذا ته په پښتو کې وایو دا، نو دا لفظ چې دی دې ته اسم اشاره وایي. ٹھیک شو؟ نو دا هذا اسم اشاره ده. اسم اشاره اسم نوم ته وایي، اشارې ته وایي، مونږ ورته اشاره وایو او په اردو کې ورته اشاره وایي. ٹھیک شو؟ نو هذا اسم اشاره ده. هذا اسم اشاره ده. نو هذا لفظ مو پیژند. دا هذا د نږدې سیز لپاره استعمالي کې، لکه دا قلم زما د یو لاس کې دی، په دې بل لاس دې قلم ته اشاره کوم، نو ګورئ دا قلم را سره نږدې دی، وګورئ څونه نږدې دی. نو زه وایم دا هذا اسم اشاره لفظ دی. او قلم دته مشار الیه وایي، خو دلته کې دا خبر دی. نو هذا قلم، نو دا هذا لفظ چې دی په کوم باندې چې دا اشاره کومه دې ته اسم اشاره وایي. ٹھیک شو؟ نو د اسم اشاره تعریف یعنی داسې لفظ ته اسم اشاره وایي، چې په کوم لفظ باندې یو څیز ته اشاره وشي، لکه هذا کتاب، دا هذا چې دی دا اسم اشاره ده. اوس درته وایي د مذکر تعریف وکړه. مذکر څه ته وایي؟ نو دلته ورته اردو کې او عربی کې مذکر وایي او موږ ورته نر وایو. نر، ٹھیک شو؟ مذکر نر ته وایي. مذکر څه ته وایي؟ نر ته وایي. لکه رجل سړی دی، نو دا سړی چې دی دا نر دی، دا ښځه نه ده. فرس اس ته وایي، نو دا اس چې دی دا اس دی، اسپه نه ده، ښځه نه ده. حجر دا نر دی، مذکر دی. کاڼي ته وایي، دا مذکر دی، دا مؤنث نه دی. او ماء اوبو ته وایي. اوبه مذکر لفظ دی، نو دا چې دی دا نر دی، نر مذکر هم ورته وایي، نر ورته موږ پښتو کې وایو، نو دا نر لفظ دی. ٹھیک شو؟ ان شاء الله د مؤنث علامات پر راځي چې یاره مونږ به مؤنث الفاظو کې به مونږ یا دا قلم مذکر دی که مؤنث، دا بورډ مذکر دی که مؤنث. په انسانانو کې خو مونږ مذکر او مؤنث پیژنو، خو په دې بیجان څیزونو کې دا چې سا نه اخلي په هغې کې به مونږ مذکر او مؤنث څنګه پیژنو؟ نو ان شاء الله تفصیل سره روان دی، ښه په اسان الفاظو کې به پوهیږم دی. د مذکر تعریف، مذکر نر ته وایي. مذکر څه ته وایي؟ نر ته وایي. لکه رجل سړی، نو سړی نر دی. فرس اس نر دی. حجر کاڼي ته وایي، نو دا نر دی. ما لفظ دا د اوبو لپاره استعمالیږي عربی کې، نو دا لفظ دا مذکر دی. اوس یو بله قاعده راکړئ. هذا اسم اشاره ده. هذا څه شی دی؟ اسم اشاره ده. باره د دې باره کې مونږ تعریف هم ولا وکړو. هذا اسم اشاره ده. او مفرد واحد ته وایي، واحد یو کس ته وایي. لکه دا قلم چې دی که نه، دې ته زه مفرد هم ویم، واحد هم ورته ویم او یو هم ورته ویم. درې الفاظ ورته استعمالیږي. نو مفرد یعنی واحد مذکر دپاره استعمالیږي. دا هذا چې دی دا اسم اشاره ده. او د مفرد یعنی واحد یو مذکر د یو نر دپاره استعمالیږي. ٹھیک شو؟ لکه قلم مذکر دی، نو د لپاره به زه هذا استعمالوم. او که اوس دا پکې شو یا دا بورډ شو، نو دا مؤنث دی، دې ته سبورتون وایي، سبوره. نو سبورتون چې دی دا مؤنث دی، هغې لپاره به زه بیا هذه لفظ استعمالوم. هذه اسم اشاره. دا هذا اسم اشاره چې دی دا د مذکر لپاره استعمالیږي او چې نږدې وي را سره. نو هذا اسم اشاره د مفرد یعنی واحد مذکر دپاره استعمالیږي چې دا واحد مذکر نږدې وي. لکه هذا کتاب، زما یو لاس کې کتاب دی، په بل لاس ورته اشاره کوم، نو دا څونه نږدې دي. نو هذا کتاب، دا هذا چې دی دا لفظ دی، دا هذا اسم اشاره ده. او د مفرد او زما لاس کې یو کتاب دی، نو زه وایم یا دا قلم مې په لاس کې، نو زه دا اسم اشاره دا اسم اشاره شوه. قلم نو دا اوس نږدې دی، نو د لپاره دا اسم اشاره استعمال شوه. اوس ما چې دی دا ما لفظ، یو ما لفظ استعمال شوی دی نه مخکې درسونو کې، او یو من لفظ استعمال شوی دی. نو ما
په دې لفظ سره یعنی د ما لفظ سره د یو سیز باره کې تپوس کیږي یو بیجان سیز باره کې غیر ذوي العقول باره کې تپوس کیږي لکه ما هذا دا څه دي نو هغې لپاره جواب ورکوي هذا قلم دا قلم دی نو دا قلم چې دی دا غیر ذوي العقول دی عقل والا نه دی یعنی سا نه اخلي جاندار نه دی بیجان دی نو د ده باره کې به مونږ تپوس کوو د ما هذا دا څه دي ٹھیک شو نو دا ما لفظ په دې لفظ سره د یو سیز باره کې تپوس کیږي لکه ما هذا قلم ما هذا دا څه دي هذا قلم دا قلم دی من چې دی من یعنی په دې من لفظ سره د یو انسان باره کې تپوس کیږي یو انسان باره کې تپوس کیږي لکه من هذا دا څوک دي د ما هذا معنی ده دا څه دي او د من هذا معنی ده دا څوک دي نو هذا طالب دی دا طالب ذوي العقولو کې دی عقل والاو کې دی جاندارو کې دی نو هغه لپاره به من هذا استعماله او غیر ذوي العقول یعنی بیجانو لپاره به ما هذا استعماله نو دا زمونږه مشق ختم شو ان شاء الله دې مشق اخره کې مونږ لا دغه راکړي دي دا مشکل الفاظ راکړي دي الفاظ او ذخیره د الفاظ معنی راکړي دي نو ان شاء الله هغه درس کې به مونږ د الفاظ معنی لیکو چې مونږ ته د الفاظ معنی اول یا چې پکار دی چې یعنی اول پکار داسي چې یاره د درس په شروع کې د مشکل الفاظ ولیکه نو دغه الفاظ بیا په مخکې درس کې استعمالېږي نو بیا هغه درس طالب ته اسان وي نو ان شاء الله موږ خو به د دې اوس چې کوم درس تیر شو د دې الفاظ او معنی چې دی هغه به اخره کې ولیکو د دې اوس په دې مشق په اخره کې به ولیکو ان شاء الله آئنده درس چې مونږ دویم نمبر الدرس الثاني شروع کوو کنه نو هغه کې به اول مونږ هغه الفاظ او معنی ولیکو بیا به د هغې نه پس مونږ چې کله مشق هغه درس کوو نو مونږ ته به په هغې کې څه مشکل نه وي نو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام